دو شکریہ دا کوم او سن کوهات چې ماته نیوټریشن راکړو یې بری کې ټیکنیکل څه کومه مسلې دي او غوړې کې او ټایم اندر کم د زبردست د خبر تاسو کوم چونکی کې ډي هسپتال 2000 کې سٹارټ شوی دا 380 بیڈ هسپتال دا دې کې 170 بیڈ فنکشن دي پکې څومره بیڈ دي په کوارټ میډیکل کالج سره دي 2006 نه یعنی تا نیم هسپتال چې کوم دا هغه میډیکل کالج کې سټوډنټ سره دا او میډیکل کالج هسپتال چې کوم د کې فرق دی کالج چې کوم د سټوډنټانو سفر لپاره وي او هسپتال چې کوم د مریضانو لپاره وي اوس پرې د مودي منتخب نمائندګانو چا دا فرق نه کړو چې د کالج او هسپتال خپل کې بالکل یعنی تا نیم هسپتال لیبروم غایني مختلف چلډرن یونټ دا ټول چې کوم دا هغه میډیکل کالج سره دی هغه پکې سبق خیا نو تا د ټیم کې 170 بیڈ 170 بیڈ هسپتال هغه د کوارټ عوام لپاره یوز کیږي لګیا دا او بل دې دا خبره ده چې کدا د 4000 وخت محفل ناس ته څومره خلک ناس دي کدی کې ډیر څوک د کوم رفل په پېښور نه پوښتنه تاسو ختموي نشي دا یاد وساتئ دا خبره دي چې تاسو کومه دا ختموي کله نشي چې چونکی کې ډي هسپتال څخه کله ګټيږي نو سره په پېښور هسپتال هغه نور ګټيږي به سره نو هغه هسپتال څخه ګټ شي هغه فیسیلیټي هغه نور زیاتیږي دا د ګورنمنت پالیسی ده سو مرکز یعنی صوبای دی نو صوبای حکومت څخه مرکز دی صوبای بغاغ مرکز دی مولا پېښور هغه کې هسپتال ګټ کیږي نو ته ولاندې هغه نه ګټ کیږي او صرف د کېټګری ای لفظ کوم دا مېره بنیو کې دا پرې دی د کوم سہولیات څنګه سره دا ټیم دی او د نور پکار دی اته کېټګری بیکینګ کې دی شي کڅو کیو کیو هغه نه تا کار دا نه دی ما کار دا هغه د منتخب نمائندګانو کار دا پہلا ضرورت کوم د هسپتال دی پر هغه سټي سکین دا سټي سکین ایم آر آی تا سټي سکین په هسپتال کې نه وي تا بنیاد په هسپتال کې نه وي نو ته په څه نه مریض ګورې تا ته په څه پته لګي چې مریض ته څه مسله ده یو ایکس ری باندې دنده شي نه کیږي یو لیبرټي په ټیسټ باندې نه کیږي دا شی نن 2 سال پہلا په سټي سکین باندې 1 کروڑ 18 लाख रुपए खर्चा रतला विद कंप्यूटर सिस्टम विद कमरे هغه چا اوسه پورې ونه کو 7 سال تیر شو چا ونه کړو هغه سیستم اوسه پورې ایم آر آی باندې 25 سے 30 लाख रुपए खर्चा رسی چا ونه کړو تاسو سره کوم ډیلیسس یونټ د پکې ډي هسپتال کې هغه د ډونیشن ډیلیسس یونټ دا د ډیلیسس ماشين 4 دی په هسپتال کې هغه په چندې باندې چلیږي هغه نه علاوه پر یونټ په ټول کې بکی کې یو په شرفا هسپتال کې دا بل نشته دا په کوهاړ کې خورشید بیگم هغه افتتاح کړی و نیم جوړ شوی دا نیم هغه فند بند شو او پر یونټ هغه سپن پروت دا او هسپتال کې تکلا اپګریډ شي هسپتال هغه دی په پوسټونو سیشن راځي یعنی دا ټیم کې مو سره تیروسیک سرجن کوم څه د پختو او سرجن پختو کې ورته هغه په کوارټ کې نشته دا واسکولر سرجن د کوم مین رګونو سی بغټ دو سرجن په هسپتال کې نشته دا د انستیزیا سپیشلیست په هسپتال کې نشته دا لیبرټي په څه دا لیبرټي ولا کوم ډاکټر هغه تاسو په هسپتال کې نشته دا نو تاسو سره داش نه بل نیرو سرجن شته نیرو اوټي به نشته دا نیرو اوټي فول فلیش نیرو اوټي جوړول د تاسو یا د ما کار نه دا د منتخب نمائندګانو کار ده هغه به دغه اوټي جوړي نو دا اوټي کار شروع کیږي लाइन में मेरी नाजरीन जितने भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी नशिस्तों से उठ जाएं। पहली लाइन में आप सब ने अपना अपना नाम लेना है, मैं अपना नाम लूंगा, आप सब अपना नाम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हनान शाह, मैं डॉक्टर माजिद हबीब अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस बात का अहद करता हूँ कि कोहाट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को अमली तौर पर कैटेगरी ए की तमाम सहूलियात दिलाने में दिन रात एक करके अमली तौर पर कोशा रहूंगा और ये के
मैं हर प्लेटफॉर्म और हर फॉर्म से अपनी आवाज हुकामे बाला तक पहुंचाऊंगा और इन्हें झंझोड़ूंगा इस पाक मकसद के हुसूल और मंजिल तक पहुंचने में जो भी तकलीफात आई इसका खंदा पेशानी से मुकाबला करूंगा। तमाम सियासी जाती इख्तलाफात को बिलाए ताक रखकर इसी पाकीज़ा मुतालबा को साथ लेकर चलूंगा। इत्तेफाक व इत्तेहाद बरकरार रखूंगा और किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा और ये कि अपनी जाती तंजीम या पार्टी को इस अवामी मुतालबे पर फौकियत नहीं दूंगा और मुकर्ररा वक्त का पाबंद रहकर बाहिमी मुशावरत से जो फैसला सामने आएगा इस पर अमल करूंगा। अल्लाह मुझे ये अहद पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामियो नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत। हम अपना हक छीन के रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन को। ये है कि कोहाट डिवीजन में तकरीबन अरबों रुपए जो है रॉयल्टी फंड मिलता है। अरबों की तकरीबन 80 करोड़ 90 करोड़ और 1 अरब तक मिलता है। तो मेरी ये करारदाद है कि इस फंड को बेजा ज़ाया न किया जाए। ब्यूटिफिकेशन पे कोहाट की खूबसूरती के लिए चूना रंग करने के लिए ये करोड़ रुपए लगा रहे हैं। मैं इसमें करारदाद पेश करता हूँ कि ये रॉयल्टी जो फंड है कोहाट डिवीजन का, कोहाट जिले का और खुसूसन इसका 1/4 हिस्सा जो है उसका 1/4 हिस्सा चाहे 80 करोड़ है 90 करोड़ है 1 अरब है या 50 करोड़ है, उसका 1/4 हिस्सा KDA अस्पताल, लियाकत अस्पताल, जनाना अस्पताल को 1/4 हिस्सा रखा जाए। या आपको मंजूर है? जी। जिस तरह हमारे मोहतरम बुखारी साहब ने फरमाया है कि कोहाट CT स्कैन MRI के लिए मेरे ख्याल में उसने कोई 1.5 करोड़ का 1 करोड़ 18 लाख। तो ये 1 करोड़ 18 लाख रुपए CT स्कैन के लिए और MRI के लिए ये प्राइवेट हुकूमत की जरूरत नहीं है कि उधर आप जाएं। MPA साहब सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को कह दें कि जो रॉयल्टी फंड आता है फौरन MRI और CT स्कैन के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए रखे जाएं। या आपको मंजूर है? और हर साल रॉयल्टी फंड जो है 1/4 हिस्सा जो है रॉयल्टी फंड का वो एक इधर दिया जाए KDA अस्पताल को, LMH को और जना अस्पताल को, और बकाया जो फंड है उसमें से 1/4 हिस्सा जो है वो एजुकेशन और तालीम के लिए दी जाए। जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए फंड मखसूस किए जाए। ये आपको मंजूर है? बहुत शुक्रिया। अभी हमारे मालूम जाहिर पंगश थे कोहाट मुस्लिमाबाद सर ताल्लुक लरम दा टीम जम्मू दगा टीम रगलियो रेफर टू पेशावर पे मसले के रगलियो नो मूल अक्सर सियासी कायदीन चिकल अस्पताल तराशी मुख्तलिफ खालक इंसान सर रौन कड़ी अस्पताल दौरे कई अस्पताल सहूलतुना नो जाओ खालक दगा ना मैसेज वर गोल गवाड़म कि तासु हाल अस्पताल दजई कि सो पर तासु अस्पताल ता सहूलतुना वर गई कना अस्पताल की CT स्कैन नष्टा, MRI नष्टा, अस्पताल के एंजियोग्राफी नष्टा, एंजियोप्लास्टी नष्टा, डायलिसिस मशीनों नष्टा और वेंटिलेटर मशीनों नष्टा। नो आया मगीदी वजह खुदलत मरीजान रेफर कीगी चुकू मेरी थी दगा MNA MPA और दगा डिप्टी कमिश्नर दगा टोल सहूलतुना चिकलम को अर्ता वीर को दगा रेफर और मसला में शायद पर खत्म शी कि सो पर हम दगा सहूलतुना इधर को अर्ता नहीं वीर कड़ी तो अस्पताल दौरे बार मगई मुद्री दगा ड्रामे मगई दगा ड्रामे बार नहीं चलेगी। आज अस्पताल दौरा हो गई चिताज अस्पताल तक KDA अस्पताल तक टोल सहूलतुना वीर गई
او بل څه دویم ډیمانډ د خلکو نه کوم دلته کې چې مدغه تحریک چې کوم ده خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ چې دا د سیاست له روخویر نه کوي دلته چې کوم د سیاسي پارټي ولا کاس رسي هغه ایز ا کوارډي سن اف کوارډ په ترو باندې دلته کې خبره کوي دلته کې څوک هم د سیاست چمکول تر نه شي دلته کې په ډېر داسې خلک رسي خپل سیاست چمکول دی بل رسي دغه څومره چې تحریک ته خلک خپل ځان د پر استعمالول درسي هغه خلکو ته دا میسج ورکول غواړم چې که تاسو هم دې پر رسي خپل سیاست ته پر دلته رسي بالکل را نه شي او کدي کوډ حقوق ته پر رسي نو هر څه تاسو پر مولاري دي ګلاو دي او دویمه خبره کوډ کې چې کومې مسلې دي دغه میډیکل ریلیټډ څومره هم چې کارډیالوجیسټ ناستي پرایویټ ناستي هغو سره ای سی جي فیمیل نرس نشته د هغه میل ټیکنیشن چې کوم دغه دي مودې مور خور والا ای سی جي وریکو کوي دا کوډ خلکو دپاره انتهایي د شرم خبره ده چې یوې زنانه والا یو میل لګیا د ای سی جي وریکو کوي همدې باندې سخت ایکشن کول پکار دی تاسو دا غواړئ چې موږ پر دغه میل ټیکنیشن دی ایمو مور خور ته ای سی جي ایکس ری وکړي تاسو دا منئ او بله دا خبره چې کله د مولا یو زنانه ګایني ریلیټډ کیس کې هسپتال ته لاړ شي ټولو کې اول ورته هغو دا خبره کوي دا کیسه ما سره په خپله ونه شوې ده چې تاسو د مریض ډیلیوري چې ده دا اپریشن کیس ده که تاسو لږې ډېرې پیسې ورکول شي نو تاسو مریض مو اپریشن نه پیش کول شو نو ما ته تره لور راغله چې دا خبره ورته وکړه چې یار دا کیس ته ما ته څومره پیسې غواړي پیسې درکوم مریض اپریشن نه باج کوي لږ ټایم کې بعد الحمدلله ما ته ورا ورق خدای پاک راکړلو نارمل ډیلیوري کې راکړلو بعد کې زه هم سپیشلان تاسو سره داسې کومه مشینري ده کوم داسې تاسو سره سهولت ده چې پیسې مو دیر کې تاسو هغه نارمل ډیلیوري وشلله ما په مخ کې یوه زنانه راغله هغې ورته خپل صدر وغورځول چې پیسې به درته سبا راړم پیسې به درته سبا راړم خو د ما والا کیس وکړي هغو نه واخیستل هغه مریض هغه ډاکټران هغې نرسانې مو زور پسې ولګېدل الحمدلله د کوارډ نه مو ریفر کړي ځکه چې د هغو تعلق کوارډ سره نه و کله هم چې د کوارډ په حقوقو باندې د کوارډ خلک کابیز شي مو په ادارو کې د مو کوارډ خلک راشي نو دغه مسلې مسایل به ختمې شي مو باندې تقریبا 60-70% چې کوم دي بریني خلک مو باندې مسلط شوي دي ایمو مین مسله دا ده نو انشاءالله دا کوډ والا مسله ختم شي د هسپتال والا مسله چې کله حل شي ریفر ټو پېښور والا انشاءالله هغه نه بعد کې د نورې مسلې چې کومې دي ایمو په ادارو باندې چې کوم خلک کابیز شوي دي انشاءالله هغو خلاف به تحریک راوستو او انشاءالله اخر حد پرې ریفر ټو پېښور والا چې کوم مسله ده انشاءالله چې بدن کې اخري قطره وي انشاءالله خپل حقوق دپاره جنګي کو السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم انتهائی قابل محترم لکوهات مشران اسپیشلی پہلا سن آف کوهات ہو او اوس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن دیغه روح روا فرزند کوهات جناب اسدالله صاحب بھائی حنان صاحب چونکہ ما د ټیچر بچا دا ما ته اوس پته ولګی دا زه د هغو انتهایی شکریا ادا کوم او نه ما سره دغه الفاظ شته ته زه هغو ته په دغه حالاتو کې خراج تحسین پیش کړم ته تاسو یو داسې قدم واخیستو چې هغه نن نه مخکې په کوهاټ کې یو حقیقت ویل ضروري ګڼم چې هغه رب نواز بنګش خسته و خبره به الله دپاره کوو شریار خبره جواب به الله ته ورکوو رب نواز بنګش و هغه د کوهاټ اواز پورته کړی و او بیا تاسو مخکې ته زه یو انتهایي عاجز سړی یم په 97 کې کوهاټین سټوډنټ ارګنایزیشن ته د هغه ما سره روح روا باسط پرچا صاحب موجود ده مو دا قدم واخیستو نن الحمدلله سن آف کوهاټ په حقیقت کې چې هغه دغو ملګرو بحال کړو یقینا دا ډېر بهترین اقدام ده خو زه به لغونې خپل عادت بیا وکړم ما ته د اسرار لالا او د حاجي صاحب دی ته ګډې وړې ولې کله کله خبرې به سپینې که ورور ما سر کې وکړو کوم حقیقت واچا نه ویلو اویلې ای که مور رښتیا وایي نو بیا مو وایي دس ریلیشن ستا دي د کوهاټ یو انتهایی نا اهل قیادت سره د ملګرو لکه څنګه وویل شو
چا سره افطاری کې فوټوګرافي وشي چا سره چې د میټینګ کې روان وي لاس پې واچوي فوټوګرافي وشي به 5 ورځې موږ خپله مخ نه وینځو یاره هغه ایم این اے صاحب راغلی او در لعنت شي تا په د ایم این اے هغه مو عظمت صاحب آواز وکړو شیم ما ته په خندا راغله شیم نه جي شیم خو انګریزي کې د پښتو کې ورته څه در لعنت شه در لعنت شه پتا باندې وای تا د سلطان راهي کردار باندې یقینا تا ته اوس کوم ځای ډیر پر دای تا حق و بس پتا به اوس کشمیر فتح کیږي صرف ویل سپری خبرې نه کوي شپ شپ کوي ها د دې غدا پر دې ته پروت ده د نو مست نه مړ جوړ کړی دا کینی ماته نو شریف در سره دې سیکيږي پتن درو لګي سپې څه شي کوم تا کردار ده نو شریف ایرپورټ دی روزي دا لاس پیر کې په فټو بس یار پریدا ته کوم درې څلور پیرې منتخب کړي پلار خو دې په پیسو واخه تا خو زمونم ته خو عوام منتخب کړي کنه تا عوام ته غلې نه او چولې نه علاوه نور څه شي وکړو دا یو بیوقوف قوم په دې خپکی ګونه سره غلې ته او چولې ته خوشحال شي او نالې ته خوشحال شي دا ووري دا تا مستقبل نه ده دا مشران ناستی یوا چولا په خانه وا دو زندگی بهتره وا او بهترینه وا چولا کا په خانه وی ٹھیک دا یو حد پرې لیکن ما زندگی تیری دی شي خو لیکن چې زه هسپتال ته لاړ شم او ما ته یو کټ لګی دی وي او ما ته صرف سټیچنګ دی پاره هغه یو اولو ناست وي کنه په ټیبل باندې بخاري صاحب لاړو په خیر هسپتال پسې لغوندا ما ته ځکه کنه لګ لیس به وکم هغه اولو ناست به ولیکي مړه دراړه و د خدای ظالمه دا فرست ایډ صحیح خبر فرست ایډ خلک په گاډو کې ځان سره بوکس ګرځي صحیح خبر ما ډیویژنل هډ کوارټر هاسپټل څنګه د انګو د کرک د کوهاړ دا ام دې سی وی کنه وی ته منډه سټیچنګ تار ته کوم دغه بار نه راوړه نو ته ما ته دا د بلیډینګ متشه کې بلیډینګ په انتظار کې یا پوری دا کوم کس دا کټ لګی دی دا فایر شوی دا بولټس دا جو بھی ہے آیا د بلیډینګ په انتظار کوي نه نکي آیا تا میډیکل سٹور څټ دا به به ته څه بنگش میډیکل سٹور نه راوړه که سره شتا حقیقت ویل نه یار شپ شپ نه لګي مړه در لعنت پتا شه تا پکې عادت شه څنګه ته اولو دستا ته اولو کې عادت ملاو دا پکې گئی ما والله کمه غلطه ویلی دا او که چا په وړا درشوي نو بس معاف کوي به تاسو ګورئ نه څور چا چای هغه بل راغلو تو भाई शहर यार अफरीदी को वोट नहीं देना ये वोट मेरे को देना है मैं नहीं कहना उसे गर्जा वही पसर और ते वोट तो हमने आपको दिया है आपने हमें क्या दिया है ये 4 उल्लू दिए हैं आपने हमें सेहत दिपारा ये तो यूडीपी की इच्छा नष्टा चोला शता ट्रांसफार्मर शता नाली शता दा तपोज न कोम दा वेले यो ट्रांसफार्मर ما خپل ملاو شو شکر ده بدلای دا ویلي اسرا لاله کا بګیګه ما دا ویلي ملاو شو کمیشن دی پاره